او دا حدیث دی د امام بخاری په بخاری کې او راویه دا حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام زمونږ استاد مور مبارک ده او د حضور علیہ السلام مبارک یو محبوبه بی بی مبارک ده هغه نه روایت ده هغه فرمایي ګوره څه فرمایي او دا د بخاری حدیث دی وی چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هغه مبارک با په شعبان المعظم کې دومره روزي نیوي دومره روزي چې حضور مبارک بشرو شو په شعبان المعظم کې دومره مخ کې بلاړ دومره روزي به ونی وی چې دا روزي به یا رمضان کریم مبارک سره ملاو کړ یعنی څه مطلب شو ټوله میاشت پیغمبر علیہ السلام نیولی دی او کله یې نم دی نیولی ځکه چې دا مستحب روزي دي څه واجب یا فرض نه وي او هغه الفاظ هم دا دي چې لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر اكثر من شعبان فانه كان يصوم شعبان كله دا هغه حدیث الفاظ مارته وي چې پیغمبر علیہ السلام مبارک څنګه چې ټولو نزیات روزي یا د رمضان کریم د میاشتې نه علاوه نیولی دي او د ټولو نزیات محبت به یکوم روزو سره او دومره به چې فانه کان یصوم شعبان كله کله کله به شعبان ټول روزي مونی وي نو که ټول روزي بي نیوي زیات مینه به ور سره وا عائشہ مبارکه فرمای اگر روزه د شعبان المعظم میاشتې وي کوره دا د حضور مبارک خپل طریقه ده نو مقصد دا شو چې تلاوت بم خلکو پکې ډیر ک ځکه هغه میاشت را روانه و پسې رمضان کریم چې په کوم کې قران کریم نازل دی ابتدا نه به دوی ورته تلاوت شروع ک روزي نیول بم پکې زیاتو زکات ادایګي بم پدې کې و خپل قیدیان بم خلکو چې پاغي باندې به شرعي حد نو خطلې سزا هغه بم خلکو پکې سکړه آزاد بیکړه وجه سوا صحابه په هغه ټیم کې نیکی کا چې کوم د نیکی ټیمی دا میاشت بدوی ته د نیکی ښکارا کېدا دا میاشت بدوی ته لوی ښکارا کېدا او دا ګوره د زمونږ استادو پر دا ګوره موکی وی ها دا موکی دی دا د نیکی موقع خدای پاک هر چا له نور کوي زمونږ استادو عمرونه ډیر کم دي مخکې امتونو کې به خلکو سلسل کالا او درې سو کالا او 500 کالا او زر کالا داسې عمرونه بیو زمونږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک د امت عمرونه زیات نه زیات نن سبا کې اتیا 50 او یا کني اکثر شپېتو او د اویاو په منځ کې وفات شي او الحمدلله په دې باندې ګوره خپکه مخه قسم دی دا زر ته قسم خورم چې چا ګیره په اسلام کې سپینه شي کنه بس دنیا کې نور څوک څه کوي چې اسلام کې ستاګیره سپینه شوا او خاتمه د بل ایمان کوي قسم دی چې اخرت د زما او د ستاد لپاره دنیا نه کروڑها اربها چند زیات بهتر دی دا مونږ استادو د مرګ نه ډیر زیات بازي وخت کې کګو يلحق الحبيب الى الحبيب الله فرمای حبیب سره ملاوي الله جل جلاله نبی علیہ السلام ته فرمای چې کوم یو انسان اخرت نی خوخ زما ملاقات یا نی خوخ یا الله ست ملاقات خو مرګ نه پس کګي نو اول خو ورته مړکګو پس کا مړکګي کو ارڅ کګي الله فرمای ما ملاقات چې ثاني خوخ ما د ملاقات نه خوخ الله فرمای ما نه خوخ نو خدای پاک ملاقات لپاره خو بس شرایط خو به ای کنه دا خو صدا سي شرایط بچي زما استاد دنیا ژوند قربانو کروڑ حاصل د قربان شي زمونږ استاد دنیا ژوند چې الہ العالمین ما او تاسو سره په خندا او پر رضامندۍ باندې ملاوي نو الموت تحفة المؤمن يلحق الحبيب الى الحبيب مؤمن سړي پر خدای د مونږه مؤمنان کې یرګو مونږ زکه چې مونږه خطاکار یو سیاکار یو ګناګاران یو نور ظاهري توګه باندې قبر او دا څه شری دا د نافرمان انسان د پاره مؤمن مسلمان خو خدای پاک جل جلاله فرمای ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وامنتم وكان الله شاکرا علیما زت سکوم چې تاسو له عذاب در کومه مال خو څه خوند نه راکې چې تاسو مؤمنانم یې مسلمانان مړ شي نو ولې عذاب در کوم الله فرمای قرآن دی ولی در کوم قسم دی مون خو کله کلم
دا بچی او دا چې کوم دي کنه چونکی آیات ته زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین دا بچی او دا را تر آیات شي کله کلم دغه مرګ نم ویری چې دا بس شي کاو کینی قسم دی چې شوق مرګ او الله جل جلاله سره ملاقات عرباو کراباو د دنیا ژوند نه زیات بهتر دی دا سه بنکړی چې تاسو بده ته یو داسې په غلط نظر باندې ګورئ او دا خو بچی د دنیا په پاتې شي په دنیا باندې شکړې ټولو خلکو نه پاتې ده ټول فإن الدنيا خلقت لكم په هر ځل خطبه کې تاسو دا الفاظ اورئ وانتم خلقتم للآخرة الله فرمای ما دنیا تاسو لپاره پیدا کړی خو تاسو ما دنیا لپاره نه پیدا کړی تاسو ما آخرت لپاره پیدا کړی الله فرمای كونوا ابناء الاخره ولا تكونوا ابناء الدنيا زامن جوړ شئ د اخرت زامن جوړ شئ دنیا زامن م جوړیږي مقصد زامن دا دی چې دنیا سره مینا مکړې حب الدنيا راس كل خطيئه حب الدنيا راس كل خطيئه حب د دنیا دا د هر خطا او د ګناه جړ دی دا یاد لرئ نو دی وجنا عبادت ته تم بشي نیکیو ته تم بشي مخکې ژوند او مرګ او دا قصې د زما او ستا الله تعالی فیصله کړی دي هغه طرف ته نه تاسو به خپل عبادت وکړئ دو رکعات وکړئ داخله کې چې 2 رکعات نفل ثواب کم دی ډیر دی د نن یا ډیر دی 2 وکړئ بس زار ته وایم ډیر مکوئ اصل رکعات بوج په چاما چوي 50 رکعات بوج 2 رکعات صرف وکي بیا ود شي هر ټوله میاشت هر شپه 2 رکعات وکي بیا ود شي بس دام ډیر دي چې تا صرف رب ته خالی ودرېږي بس چې رب زار ته ودرېدما سره د ګناهونو سجدي درته لګوم رب ته زما رب او ما ته ګناهونه معاف کړم او بخ بس پر رب باندې ځان بخلی نور خدا دنیا غریب او مالدار او متوسط او خپل او قریب او امیر او مسلمان او کافر ټول نه پاتې ده خدای د مونږ ایمان مخه تا کوي اخره خاتمه د خدای پاک مونږ استاد بل ایمان کا